دغه میاشت کې په 12 تاریخ باندې 12 ربیع الاول د پیر په ورځ باندې 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق عام الفیل چې کوم کالو او واقعي د فیل لا 50 ورځې بعد په مکه مکرمه کې د عبد المطلب سے رضی الله عنه د هغه په کور کې او د آمینه رضی الله تعالی عنها او د عبد الله رضی الله عنه په کور کې د سبعی د ټیم د داخلي دو په وخت کې حضرت رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړ. د حضور مبارک آمد د حضور مبارک راتګ وشو. تاسو تاریخ کتابونه وګورئ، تفاسیر وګورئ، محدثین وګورئ، هغوی لیکلي دي چې د حضور مبارک د پیدایش نه د حضور مبارک د راتګ نه مخکې مکمل جہالتو ظلمو بربریتو د انسانیت حقوق چا پیژاندل نه دا هر څه پامالو د پلار څه احترام دی خلقو ته نو معلوم، د مور څه احترام دی خلقو ته نو معلوم، د معاشري سپینګری مشر څه احترام دی خلقو ته نو معلوم، د یتیمانو د بیکسو د غرباو د بی سهاري خلقو څه حقوق دي خلقو نه پیژاند. د دغه خلقو په سر باندې دست شفقت کې خودو والا څوک نو، دغه کمزوري طبقه خلقو لزای ورکول والا څوک نو. لورګانی پیدائش په هغه معاشره کې خلقو د پاره پیغورو ژوندې لورګانی به خلقو خخولي ظلم به ور سره کاوه، هر طرف ته تیاری وی ظلمو، هر طرف ته د خلقو د حقوقو پامال کولو، هر طرف ته قتل و غارتو جهالتو اندیروا تیاری وی. په دغه ټولو خبرو کې آغا ظلم دستوري او دستوري نزیات منور، آغا نور او د نور نزیات منور په دغه سه حالاتو کې په انسانیت باندې الله تعالی عظیم نعمتو کا لوی مهرباني وکړه چې آغا شخصیت یې پیدا کا چې ما او تا ته د پلار او د مور حق او خوده، د سپینګری حق یې راته او خوده، د معاشري اصول یې راته او خوده، د بیکسو د بے سهارو د غرباو او په معاشره کې پست خلقو چې کوم لاندې طبقه خلق دي د هغه حقوق یې راته او خوده، دا غوی په سر باندې دست شفقت کې خودون کا پیدا شو. اسلام طریقې قوانین د دنیا د ژوند خودون کا پیدا شو. په انسانیت باندې الله تعالی لوی عظیم نعمتو کا او په دغه ټیم کې حضرت رسول الله مبارک ولادت با سعادت وکړه. هغه تیری ختم شوی، هغه ظلم ختم شو، هغه د حقوق په عمل کول ختم شو. هغه صاحب راغی چې سید الاولین دی، سید الاخرین دی، سید الانبیاء دی، سید المرسلین دی، امام الانبیاء دی، سید اولو العزم دی، باعث تخلیق کائنات دی. تر دې پوری چې زما رب فرمایي زوم زیم زبتر اخر پوریم، خو چې حضور مبارک ولادت با سعادت ما نه وای کړی زبوي خو ما بخپل ځان خلقو ته نه وای پیژندنه. دا نن چې مونږ رب پیژنو، د رب عبادت پیژنو،
د رب حقوق پیژنو، رب واحد لا شریک ګړو، توحید پیژنو، دا ټول برکت د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی.